بسم الله الرحمن الرحیم د سورة احزاب لومبی رکو د هغې لفظي ترجمه او مختصر تفسیر د مشکل الفاظ و معنی دا کمپلیټ شو مکمل شو دې پسې دی صورت د دې رکو مشقي سوالات دي لومبی سوال په دې رکو کې دا دی کہ سبق کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے دے رکو کہ پیغمبر اسلام تا اللہ پاک د کم خبرو تلقین کړی دی تاکید کړی دی چې ته دا کارونه وکې دا ستا ذمہواری ده نو هغه کمې خبرې دي چې نبی اسلام نه الله پاک غوښتي دي په دې رکو کې الله پاک مطالبه کړی نبی اسلام ته تلقین کړی چې دا به تاسو کوئ په هغې کې لومبی هغه د تقوا حکم دی اللہ پاک دی سورۃ احزاب لومبی رکو لومبی آیات کی فرمائی یا ایہا النبی اتق اللہ اے پیغمبر تو اللہ نے اویرے گا تقوا اختیار کا نبی اسلام ته تقوا تلقین دي چې نبی اسلام زړه کې عزم د الله یروا بیا هم الله پاک ترغیب ورکوي چې ته تقوا اختیار کا د الله نه اویریږه فی الحال او آئنده کې د الله یرا د زړه کې ساته او د بل چا خاطر د بل چا یرا د مخلوقو د کافرانو د منافقانو دا یرا په کې مراوله ځکه الله تعالی هر وخت ستا د حال نه خبر دی لہذا ته هر وخت د الله یرا په کې ساته الله پاک پتا سره مدد کوي دویمه خبره چې الله پاک په دې رکو په دې آیاتونو کې د پیغمبر سلام نه مطالبه کړې ده هغه دا ده چې د کافرانو او د منافقانو خبره ممنه پرون درس کې دا تیر شو چې کافرانو او منافقانو یو وفد راغی نبی اسلام ته وی چې زموږ د بوتانو بد موایا لات منات عزا د دې بدرت موایا نه مونږ بستا مخالفت نکو او ستا رب بارکی به مونږ سره وایو نبی اسلام په خبر باندې خپه شو الله پاک دا آیتونه نازل کړل او په دې آیتونو کې نبی اسلام نه دا تلقین ورکو چې ته د کافرانو د منافقانو خبره ممنه د کافرانو منافقانو خبره کوم او تاسو ته واضح کړه چې دا خبره او هغه کستا خلاف څه سازشونه کوي او په جواب باندې تعالی تکلیف در کوي او یا څه طریقې سره تاسو خپل ځان ته مایل کول غواړي نو د ټولو خبرو به ته پروا نه کې د دې خبرو به پروا نه کې ته خپل د دعوت کار جاری ساتي او د دې خلکو چې کوم چال وغیره دي تاسو پکې راوستل غواړي نو د دې په چال کې به ته نه راځي ته د دې پروا نه ساتي درېمه خبره په دې آیاتونو کې دا وه چې نبی اسلام ته د اتباعي وحي حکم دی چې ته د وحي اتباع کوه چې تا ته کوم وحي کولی شي د الله طرف نه کوم تعلیمات ته ترازی د قرآن د نزول په شکل کې هغه وحي جلی ده یا پیغمبر اسلام ته الله پاک داسې وحي کړی ده چې هغه الفاظ خو به د الله طرف نه نو خو نور مضمون او معنی به د الله طرف نه هغې ته وایي وحي خفي احادیثو په شکل کې نو چې پیغمبر اسلام ته الله پاک فرمایي چې کوم وحي تا ته کولی شي ته د هغه وحي اتباع او تابعداري کوه او د دې خلکو د خبرو پروا مه ساته د خپل رب د حکم پیروي دا لازم کا او د الله د وحي مطابق ته خپل عمل جاری ساته چې الله سره تا ته څه حکم وفرمایي ای باندې او عمل کوا څلورمه خبره په دې کې باور او اعتماد په الله باندې ساتل دي وتوکل علی الله په دې کې الله پاک دا تلقین پیغمبر اسلام ته ورکوه چې ته خپل اعتماد دا په الله باندې ساته ځکه د الله ذات هغه ډېر قوي او مضبوط او قدرت والا ذات هر څه کولی شي هغه د دې کافرانو نستا حفاظت هم کولی شي او هغه دوی ته د ایمان توفیق هم ورکولی شي او هغه په دې خبره قدرت لري چې دا کافران که تا ته نقصان در رسي خو چې الله تعالی نه غواړي نو نشي در رسول د دې خبره طاقت او قدرت الله پاک لري لہذا ته توکل اعتماد او باور صرف د الله په ذات باندې ساته ستا د اعمالنا ستا د احوالنا ستا د حالاتنا د پریشانو تکلیفونو الله تعالی خبر دی تاسو سره مدد کوي او دا ټول کارونه د حکمت دي نو په دې سبق کې لومبی رکو کې چې کوم مشق لومبی سوالو پای کې سوال کې دا مطالبه وا
چې د نبی اسلام نه الله تعالی د کوم خبر مطالبه کړی دا کوم خبر تلقین کړی چې دا کارونه کوه. څلور خبرې مې تاسو ته بیان کړې، پای کې لومبه تقوا ده او د تقوا مختصر وضاحت شو چې دلته څه مراد دی. دویمه خبره د کافرانو د منافقانو د خبرې انکار دی، دای خبرې مه منه، ځکه دای خو مقصد دا چې پیغمبر سلام دای د ټولو خبرو خلاصه ده چې پیغمبر سلام د خپل میشن او کار پرېږدي او د هغې د مرضی مطابق پیغمبر سلام چې دی نو خبرې کول شروع کی، نو بیا د پیغمبر د رسالت هغه مقصد نه پوره کیږي چې د هغې مرضی مطابق کار شروع شي. د دې وجه الله پاک ته فرمایي چې ته د دې خبرې منل دا پرېږده. درېیمه خبره اتباع وحي وه چې الله طرف نه کومه رهنمایي د پیغمبر کیږي د وحي په ذریعه د قرآني تعلیماتو په ذریعه، نو ته د هغې اتباع کوه، هغه یو حق لاره ده، ته په هغې باندې ځې نو د انسانانو رهنمایي به کېږي، انسانان به سمې لار ته راځي، حق لار ته به راځي. او څلورمه خبره هغه دا وه چې توکل او اعتماد دا به د الله په ذات باندې کې، چې د الله ذات باندې توکل کې نو الله پاک قرآن پاک کې فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله اعتماد او باور وکړه الله هغه لپاره کافي دی. نو دا څلور خبرې دا په دې آیاتونو کې الله پاک د پیغمبر